دې ظالمانو به وي نبی علیه السلام نه به داسې معجزه طلب کوله چې هغه معجزې د دې مقصود به ایمان راوړل نو بلکې نبی علیه السلام به تنګولو نو کله به ورته وي اسمان ته سړک وباسه موږ له لار ورته جوړه کړه کله به وي ځمکې ته کته سورنګ جوړ کړه موږ له کله به وي د مکې مکرمې د غرونه اوار کړه چې موږ پکې ځان له کرونده کړو کله به وي دې کې چینې پیدا کړه نو دا ټولې فرمایشي معجزې وي نو الله تعالی د هغې جواب کړی دی نبی علیه السلام یو پیره وفرمیل یا الله تعالی زما دا قوم ایمان راوړي دي چې څه وایي که نه دغه معجزه زما په لاس باندې ظاهره کړه وی الله جبریل علیه السلام راولېږو وی چې ای زما محبوبه زه بالکل ستا خبره به ومنم معجزه به ظاهره کړم د مکې مکرمې د غرونه به اوار کړم خو الله وفرمیل چې زما یو قانون دی او هغه قانون دا دی چې کوم قوم فرمایشي معجزه طلب کی او الله تعالی د هغې معجزې ظهور د پیغمبر په لاس باندې وکړي او بیا هم دا خلک ایمان را نه وړي نبی جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته الله تعالی راولېږو ورته وی چې الله فرمایي چې دا خلکو ته الله تعالی بیا یو سکند صبر نه کړي فوراً یې هلاکوي نو که ته خو تاسو غواړئ نو معجزه به ظاهره کړي الله تعالی ستاسو په لاس باندې خو ګورې بیا دې قوم ته الله تعالی یو سکند صبر نه کړي نو که دغه شانتې وای او که نه وای چې دې ظاهره کړه نو الله تعالی به ظاهره کړي خو بیا دا قوم کو ایمان را نه نو ټول به هلاکېږي نبی اسلام د خپل قوم معلومو نبی علیه السلام جبریل علیه السلام ته بیا عرض وکړو چې بس جبریل الله تعالی ته الله تعالی عرض وکړه چې بالکل دا معجزه نه ظاهري ځکه دغه شان کو پکې څوک مسلمانان شي مسلمانان بشي او که مسلمانان نشي نو دا نور خو به سر نه هلاکېږي نو دا د الله تعالی قانون دی به فرمایشي معجزې غوښتې نو نبی علیه السلام د الله تعالی فرمایي چې کوم خلکو فرمایشي معجزه غوښتې ده او الله تعالی هغه ظاهره کړې ده نو هغه خلکو د هغې نه پس ایمان نه دی راوړی صالح علیه السلام الله تعالی ته سوال وکړو د ګټې نه اوښه پیدا کړه د ګټې نه اوښه پیدا کړله هغه بیا لنګه شوله هغې به بیا غونو کلي له پی ورکول بیا هم هغې خلکو ایمان را نه وړو خو چې کله هغه د معجزې والا اوښې ته نقصان ورسو فوراً به الله تعالی عذاب راوست نو الله تعالی وایي چې هغه مخکو خلکو که معجزه طلب کړې ده نو هغې ایمان راوړی دی نو نه دی راوړی دا که ستا دا کوم هم ایمان نشي راوړلی